अस्सलाम वालेकुम उम्मीद लरम چې خبرې تاسو نن موږ خپل د ټاپک لوجیکل اپریټرز ان پایثن پارت 3 اف چپټر 2 چې کوم دي موږ به سٹارټ کوو موږ سره درې قسم لوجیکل اپریټرز دي and or او not یاد ساتئ چې and چې کوم دي د موږ بولین ملټیپلیکیشن وایو ٹھیک شو بولین ملټیپلیکیشن اور ته موږ بولین اډیشن وایو ٹھیک شو او not چې کوم دي نو دا څه دي چې لکه کله کوم یو څه فرض کی یو څه ټرو وي که یو څه ټرو وي نو دی به فالس کی او که یو څه فالس وي نو دی به ټرو کی همیشه د درې وانو لوجیکل اپریټرز چې کوم دي د دې انسر موږ سره بولین ویلیو راځي یو بولین ویلیو راځي او بولین ویلیو څه شي دی یا به ټرو وي او یا به فالس وي ښه چې فرض کې موږ سره and دی اور دی او not دی وایي که مطلب په not باندې چې کله موږ ټرو ورکو یا څه ورته یو داسې کنډیشن چې هغه ټرو وي نو دی به فالس کی او چې کله یو کنډیشن فالس وي نو دی به ټرو کی and او اور چې کوم دی نو کله که فرض کې کوم سره more than one یو کنډیشنز وي ټیک شو که more than one کنډیشن یو موږ کمباین کوو یا موږ د هغې لوجیک ګورو چې یاره دا څه وتی دا هغه په and اپریټر سره به یو ځای کوو یا که په اور اپریټر سره یو ځای کوو فرض کې زه یم چې یو الک دی هغه هله ووټه چولی شي چې د هغه عمر چې کوم دی د 13 کال نه بری یا 13 کال وي او هغه په لسم کې فرض کې داسې یو قسم ته یم یا زه ته یم چې یاره فرض کې یو بل دغه دی چې په مردان کې چې د ووټ کاسټینګ چې کوم ریکوایرمنټس دي نو هغه دا دی چې د کسب د مردان وي او عمر به 13 یا 13 کال نه بری نو هغه څه شو دې مطلب څه شو چې ووټ کاسټینګ چې کوم دی کنه ووټ کاسټ کول د یو کس لپاره ٹھیک شو هغه ووټ کاسټ کول یو کس لپاره په مردان کې د هغې لپاره دا کنډیشن دی چې عمر به ایج به 18 یا 18 نه بری او بل بسی دا اوس ما کوم اپریټرز یوز کړل دا ما کمپیریزن اپریټر یوز کړل ایج به 18 نه بری او د مردان اوسیدونکي به او ریزیډنس به چې کوم دی نو د مردان ریزیډنس به هم د مردان وي نو دی بالا ووټ کاسټ کولی شي فرض کې دې کې یو کنډیشن هم فالس شو که دې کې یو کنډیشن هم فالس شو نو دی بیا په مردان کې ووټ نشي کاسټ کولی که فرض کې ایج دا څه ورته 18 سال نه کم وي خو که د مرداني نو دی به ووټ نشي کاسټ کولی که دغه شان داسې ایج خو برابر دی خو ریزیډنس چې کوم دی مردان نه دی یا د مردان اوسیدونکي نه دی نو دی ووټ نشي کاسټ کولی په مردان کې دا څه ورته دا چې کله کوم کنډیشن دی کې بیا موږ اینډ اپریټر لګو ټیک شو دغه شان فرض کې که زه وایم چې یاره دا څه ورته که په دې دواړو کنډیشنز کې یو کنډیشن هم ټرو شو نو که زه په اور اپریټر باندې دا څه وي دا که اور اپریټر باندې زه دا دواړه کنډیشنز په اور اپریټر سره کمباین کم نو دې که فرض کیا که یو کنډیشن هم ټرو شو که د هغه 13 کال دی نو ووټ کاسټ کولی شي که مردان نه وي او که د هغه د مردان دی او د 13 کال نه عمر کم هم دی هسې خو لوجیکلی خو داسې نه ده پکار چې داسې کنډیشن لګو خو لکه زه د اگزامپل در کوم که د 13 کال نه کم هم دی نو که چې د مردان شو نو دی ووټ کاسټ کولی شي دا بس صرف فرق دی او یاد ساتئ چې څنګه تاسو ما وایي چې اینډ اپریټر چې کوم دی یو بولین ملټیپلیکیشن دی او اور اپریټر یو بولین اډیشن دی یاد ساتئ ټیک شو څه مطلب شو دی مطلب تاسو پروګرام کې زویم په آرام سره یا چې کوم دی نو د ټروث ټیبل چې کوم دی ټروث ټیبل چې کوم دی ته وایي ټروث ټیبل داسې جوړیږي که فرض کیا اینډ اپریټر موږ یوز کوو او موږ وایو چې یو ویلیو یو لیفټ هینډ سایډ ټرو دی او اینډ اپریټر یوز شو او بل سایډ رائټ سایډ هم ټرو دی ټیک شو که یو اینډ اپریټر که ټرو ویلیو ټرو سره یو ټرو کنډیشن دی او ټرو سره داسې وایي کمباین شي نو ویلیو به څه راځي ټرو به راځي ټیک شو دې ته موږ داسې ویلی شو چې یاره بل چې فرض کې داسې وایي زه وایم چې که ټرو دی او بل کنډیشن سره فالس دی نو د هغې به دغه څه راځي فالس به راځي ځکه چې زه وایم چې ټرو فالس سره ملټیپلای شو نو که یو کنډیشن پکې ټرو نه شو ټیک شو که یو کنډیشن پکې فالس دی نو هغه به چې کوم دی نو آنسر به فالس راځي که فرض کې دلته کې فالس دی او دا ټرو دی نو ما سره دلته کې به هم فالس راځي که دلته کې فالس دی او دلته کې هم فالس دی دلته هم فالس دی نو دا به هم ما سره فالس راځي ٹھیک شو دا ټروث ټیبل چې کوم دی دا اینډ اپریټر ټروث ټیبل دی د اینډ اپریټر ټروث ټیبل دی اینډ سمال اینډ یا همیشه یاد ساتئ چې په پایثن کې به چې کوم دی نو اینډ اور او ناٹ دا درې واړه سمال لیټرز کې دي سمال کیسز کې دي که تاسو یو لیټر هم پکې کیپیټل لیکو یا درې واړه مو کیپیټل لیکو نو پایثن چې کوم دی به تاسو ته به نیم ایرر یو میسج جنریټ کوي دا اینډ اپریټر ټروث ټیبل دی لکه دلته کې به ولیکم اینډ اپریټر ټروث ټیبل او د اور اپریټر ټروث ټیبل چې کوم دی نو هغه به زه هم ولیکم اور اپریټر ټروث ټیبل چې کوم دی دا دی تاسو ته ما ویلو که نه چې فالس ته 0 هم ویلی شي او ټرو ته 1 هم ویلی شي ځکه زموږ کمپیوټر چې کوم دی نو هغه په لوجیک گیټس باندې کار کوي چې کله لوجیک گیټس باندې کار کوي دې مطلب دا چې ډیجیټل سیګنل باندې کار کوي ډیجیټل سیګنل باندې کار کوي دا چې کوم بلانې پورشن دی دې ته موږ ټرو وایو یا 1 ورته وایو دا لاندې کوم پورشن چې کوم دی په ډیجیټل سیګنل کې لاندې پورشن ته موږ فالس وایو
او یا 0 نه ریپرزینټ کوي یا به 0 یا به 1 یا به 0 یا به 1 دغه شانتي دا ډیجیټل سیګنل چې کوم دا فارم کیږي نو سیم کانسپټ چې کوم دی د لوجیک ګیټ سیم کانسپټ چې کوم دی دا مونږه په لوجیکل اپریټر سره مونږه هم ایکسپلین کوو د اور اپریټر ټروث ټیبل څه دی د اور اپریټر ټروث ټیبل دا چې فرض کې ما سره یو 1 او اډیشن لګیدلی اډیشن دی یا اور دی ټیک شو تلته برابر تاسو ته وایي که 1 او 1 ما ورکو نو یا ټرو او ټرو ما ورکو نو ریزلټ به هم ټرو وي که ټرو او فالس ما ورکو نو ریزلټ به ټرو وي که په دې کې که په دوه کنډیشنز یا دوه ایکسپریشن چې دا غي ویلیو ټرو او فالس راځي ټیک شو کله کې یوم فالس وي کله کې یوم ټرو وي نو انسر به ټرو راځي دا څه وکړئ ټیک شو کله کې یوم ټرو وي او یا کله کې فالس شو او اور ټرو دی نو موږ سره به انسر هم ټرو راځي سوري دا ټرو دی او دغه شان چې کله موږ سره فالس او فالس وي نو موږ سره به انسر صرف فالس راځي دا یاد ساتئ ٹھیک شو دا ټروث ټیبل د اینڈ اپریټر او اور اپریټر او د ناٹ ټروث ټیبل چې کوم دی ناٹ اپریټر ټروث ټیبل چې کوم دی ٹھیک شو د ناٹ اپریټر ټروث ټیبل دا دی چې لکه کله تاسو ټرو وي او ته اینڈ ولګي ناٹ ولګي ناٹ ټرو چې کله ته ناٹ ټرو د دې انسر به شي فالس بشي کله چې تاسو ورته ته چې فالس ناٹ فالس د دې انسر به شي ټرو بشي دا ریزلټ دی ها اوس راځي چې زه خپل پروګرام ته انټرفیس ته او دا پروګرام موږ ټایپ کوو چې دا اینڈ اور او ناٹ اپریټر موږ څنګه یوز کوو د لپاره د خپل کوډینګ انوایرنمنت ته رالم د وخت د ما کوډینګ انوایرنمنت هم آنلاین id.pro دی که تاسو سره کم یو کوډینګ انوایرنمنت کې انسټال وي الریډي جوپیټر نوټ بک انسټال وي یا VS کوډ انسټال وي یا چې کم دینو فرض کیا ګوګل کولاب مې یوز کوي د وخت کې ځکه چې فرض کې تاسو په ډیر انیشل سټیج باندې پروګرامینګ کوي نه ګوګل کولاب مې یوز کوي ځکه چې AI فیچرز دی او اتوماتیکلی چې کوم تاسو ته انسرز درکې نو زه هم چې یو پروګرام تاسو په خپل ډیولپ کوي نو هغه کې پراپر تاسو ته ایررز راشي او ایررز تاسو سولف کې نو هغه سره به چې کوم دینو تاسو پروګرام تاسو به زده کړه به خوشي تر څو پورې تاسو ته پروګرام کې ایررز ناراضي او تاسو هغه سوال کوي نه تاسو دی هغه دغه چې کوم دی دغه تاسو کانسپټس باندې کلیر کیږي چې کوم ټایپ ایرر ما سره راغی کوم ټایپ ایرر ما سولف کو ٹھیک شو نو روم بیس خپل کوډینګ ته انوایرنمنت تعالی موزایم چې فرض کیا ما سره یو دوا ویلیوز دي زم چې ایج دی او ما قسم एग्जांपल درکوم ایج دی ایج ایکوال ټو 18 دی او رهایش چې کوم دی نو تاسو یو ریزیډنس چې کوم دی نو هغه څه دی مردان دی ٹھیک شو مردان مې ځکه وایي خپل کلمې نه ځکه په علاقه مو ځکه ٹھیک شو اوس اینڈ اپریټر یوز کوم ناو دلته کې به کمنټ لیکو لوجیکل اینڈ اپریشن یا اینڈ بدلته کې په کمنټ کې کیپټل لیکم خو همیشه په دغه کار کې سمول ویل کې لوجیکل اینڈ اپریټر ٹھیک شو اینڈ هم دلته کې ځکه ولیکه چې تاسو له اونته کې پرومیننٹ شي خو په دغه کې به چې کوم دی نو په پروګرام کې به همیشه سمول کیسز کې لیکي زم چې را پرنٹ فرض کې زم چې را پرنٹ په پرنٹ باندې د کو چې را موږ ته دغه پرنٹ راشي پرنٹ او پرنٹ کې زدنه دا پرنٹ یو فنکشن دی پرنٹ کې یو لیفٹ سایډ باندې یو ایکسپریشن چوم چې هغه مال ویلیو په ټرو فالس کې راګي زم چې فرض کې ایج چې کم دی هغه ګریټر دی یا ایکوال دی د 18 نه او دا به په اینڈ اپریټر په ترو باندې کمباین کوم او زم چې په ریزیډنس کې چې کوم ویلیو دا هغه مردان دا دا د ماړو به دغه شو یاد ساتئ چې ایکوال بنا چې ډبل ایکوال باچوي چې را په ریزیډنس کې چې کوم ویلیو دا هغه ایگزیکټلی مردان دا او کنه دا زیو دوا دغه چک کوم کنډیشنز چک کوم چې آیا دا کنډیشن او دا کنډیشن چې دا موږ په اینڈ اپریټر سره ملاو کو که دوه ټرو دي نو مال به انسر ټرو راکړي کله دوه فالس دي یا په کې یوم فالس شو نو مال به انسر فالس راکړي او که په دوه فالس شو نو هم به مال انسر چې کوم نه فالس راکړي اوس رومي کنډیشن دا چک کوم دا مازران کم نو زما ته به دې سره کې ټرو راکړي دا کنډیشن هم ټرو دی او دا کنډیشن هم ټرو دی اوس که فرض کې دي کې زم چیرې لیکه مې خو نه ډایرکټ پچې کم دینو کوشش وکم چې سلور کنډیشنز کاپی کم او سلور وانه دا کم دا اوس رومبي کې چې کم دین وانه ما سره ټرو اوس زه چې کم دین اوس کوم چې زم چیرې less than یا زه دوانه دا کوم زم چیرې په ایج کې چې کوم ویلیو دا 18 نه دا هغه 16 دا ټیک شو دا کنډیشن ز فالس کوم او دلته کې چې کم دینو دا ما فالس کو یا دا ما فالس کو او دلته کې چې کوم دین دلته کې څه فالس کوم زم چې دا پېښور دی ٹھیک شو او په دې کې چې کوم دین دوانه د فالس کوم زم چیرې دا 20 دی اوس ایکوال هو 20 نه دی کنه صبر وکړه دا زم چیرې دا فرض کې دا 10 دی او دا پېښور دی ٹھیک شو
اوس که دې کې زه کم یو اوس دا یاد ساتئ دا true into true او false into true یا true into false یا false into false یا چې کله زه رن کم نو ماله به صرف او صرف چې کله دواړه کنډیشن چې کوم دي نو هغه true وي نو ماله به true answer راکوي دغه شان زه داسې وکړي more than two more than one یا more than two چې کوم دغه دی چې کله more than one شي نو زه یم چې more than one condition چې کوم دریم کنډیشن هم پکې لګولی شم فرض کې زه یم چې یاره دلته کې بل څه داسې څه دغه یي چې کنډیشن یي چې هغه هم پکې زه لګولی شم نو هغه پکې هم تاسو لګولی شئ ټیک شو بیا بل هلته کې به اینډ اپریټر لیکي او هغه کنډیشن به هم تاسو دا کوئ نو که په هغه دریم واړو کنډیشن کې یو هم فالس شو نو ستاسو به ټول هغه به فالس وي او که دریم واړو ټرو وي نو هغه به بیا ټرو وي ټیک شو دا د اینډ اپریټر دغه شو بل چې کوم دی نو ورپسې نیکسټ چې کوم دی نو ما سره لاجیکل اور اپریټر دی اوس زه څه وکړم دا ټول به داسې راواخلم زه به تاسو ته ټایم هم نه ضایع کوم او دا ټول به دلته کېږدم ټیک شو او دلته کې به زه صرف او صرف اور اپریټر لیکم نو کم ځای کې چې اینډ دی هغه به زه په اور باندې ریپلیس کوم او دا به اور شي نو فرض کې لومبې دوه کنډیشن چې کوم دا ټرو وه دا یاد ساتئ چې اور اپریټر موږ ویلو چې په دې اور اپریټر کې که یو کنډیشن هم ټرو شو نو موږ سره به چې کوم دی آنسرز به موږ ټرو راکوي دلته کې به زه ولیکم چې صبر وکړئ پرنټ او دلته کې به داسې څه ډاټ ډاټ وایو چې دا لومبې حصه او دلته کې موږ وایو چې print and operations logical and operations او دلته کې به زه ولیکم چې print logical or operations ټیک شو اوس دې کې فرض کیا او مکه سیم کنډیشن سیمز دي ټیک شو که په دوه کې یو کنډیشن هم ټرو شو ټیک شو نو موږ به آنسر چې کوم دی ټرو به راکوي زه رن کم دا تاسو په خپله ووینئ چې دا لاجیکل اینډ اپریشن چې کوم دی نو دا ټرو دی نور چې کوم دی درې واړه ټرو دي په دې اور اپریټرز کې دا وګورئ چې یو کنډیشن پکې ټرو وي نو هغه موږ د آنسر ټرو راکوي چې دواړه فالس وي نو موږ به آنسر فالس ملاوي دغه شان زه راشم فرض کیا زه یم چې یاره لاجیکل ناٹ اپریټر او print not logical not operator not operations ټیک شو او زه یم چې فرض کیا دینه زه یو کنډیشن مرا print دلته کې زه وایم چې ایج چې کوم دی فرض کیا زه یم چې ایج ګریټر دی او ایکوال دی د 18 اوس په ایج کې چې کوم دی نو کومه ویلیو سٹور ده تاسو ته پته چې نیومریک ویلیو سٹور هغه 18 ده نو دا کنډیشن ما سره به ټرو راځي او که فرض کیا دلته کې ناٹ لګوم ټیک شو فرض کې زه یم چې ناٹ نو دا به چې کوم دی څه وکړي ماله به فالس راکړي دلته کې به دا سیم کومانو چې لکه نور هم تاسو ته پرومیننټ شي چې د هغې نه مونږ دغه شو چې کله زه رن کم دا وګورئ دا خو یو میسج دی لاجیکل ناٹ اپریشنز دا اصل کې ټرو ایج ګریټر دی په ایج کې چې کوم ویلیو سٹور ده یا 18 ده یا 18 نه چې ګریټر وي دا به ټرو وي او کله چې موږ ناٹ لګوو دا موږ د فالس کو فرض کې زه بغیر ناٹ دا کم نو دا بلته کې به ټرو راځي او که فرض کې بیا په ما یاد ساتئ چې ناٹ ورته مخکې نه لګوي مخکې به لګوي ټیک شو نو دغه شان بیا که زه یم چې یاره پرنټ اوس که فالس وي نو هغه به ټرو شي نو څه فرق یم چې یاره ناٹ ایج چې کوم دی هغه زه یم چې ایکوال دی د 16 اوس دا چې کوم پرټیکولر کنډیشن دی دا په ایج کې کومه ویلیو سٹور 18 سٹور 18 چې کله 16 سره دغه شي کمپیریزن کوي دا ریزلټ خو فالس دی خو چې کله موږ ناٹ لګوم دا به ټرو کی دا وګورئ نو چې کوم ټرو دی هغه فالس کوي او چې کوم فالس دی هغه به موږ سره ټرو کوي دا د ناٹ اپریټر کمال دی ٹھیک شو امید لرم چې دا به تاسو خو په ډیپث باندې په دې کې به اوس دا ټول چې کوم دی دا ټول اپریټرز چې کوم دی کمپیریزن اپریټرز او لاجیکل اپریټرز دا به موږ په خپل اف کنډیشنز کې ډیر زیات استعمال دی په اف کنډیشنز کې چې کله اف راشي نو په هغه کې دا ډیر زیات استعمال او نورمال هم چې کله موږ داسې پروګرام فلو لیکو او په کې یو کنډیشن چک کوو نو موږ یوز کوو خامخا امید لرم چې تاسو په دا ویډیو خوښ شوي وي او نیکسټ ویډیو چې کوم دی هغه په دغه باندې نیکسټ ویډیو به چې کوم دی زموږ په کنټرول فلو باندې وي یا په فلو کنټرول یا فلو کنټرول فلو دواړه ورته یو شان وي فلو کنټرول او فلو کنټرول او کنټرول فلو چې کوم دی دواړه چې کوم دی اف سټیټمنټس چې کوم دی زموږ دا کوي اف کنډیشنز چې کوم دی نو موږ وایو ان شاء الله ډیسیژن میکینګ السلام علیکم